بسم الله الرحمن الرحیم. د LD نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو د یاد انفارمیشن سیکریټري او د الخیام نیوز نماینده واجد مشال صاحب سره ناست شو. د یاد سبا چې کوم مشاعره کیدونکې ده د هغې باره کې به د دوی نه تپوس کوو او یو پیغام ولس له ورکوي. جی واجد مشال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي، چې ژبه دې وي خواره نو په خپله به خوارېږي. ولسه زه شاعر یم، ما په وخت باندې خبر کړئ. د هر څه نه مخکې خو د LD نیوز د ابو اسحاق اظهار الله او د ایجاد الحق رایي ډېره زیاته مننه کوو چې په دې لنډ تنګ وخت کې وخت راکړو او دغه یقینا د خپلې مور د پښتو خدمت دی، نو په دغه باندې ستاسو ډېر زیات منندوی یو او دغه پوز دی ښه ده چې په موږ راپوري. عام ولس ته یو پیغام ورکوو. ګرانو ملګرو، ستاسو کیدای شي چې په ذهن کې چې د یوسفزۍ ادبي دوستان یاد چې کوم ادبي تنظیم دی زموږ په علاقه باندې د هغې لخوا سبا د شروع په ورځ په 4 تاریخ د یوې غټې مشاعرې تابع شوې ده، نو عام ولس ته د ادب مینوالو ته په دغه مشاعره کې د ګډون بلنه ده. ځای به نه هېروئ، مینه بټانو پنغاړی 4 بجې مازدیګر 4 تاریخ د شروع ورځ، او موږ به تاسو ته سترګې په لار یو. د یوسفزۍ ادبي دوستان صدر ښاغلی حبیب عابد صاحب، د یوسفزۍ ادبي دوستان ټوله کابینه، او موږ ټول به تاسو ته سترګې په لار یو، تاسو ته به هرکلی وایو. نو په دغه مشاعره کې خامخا ګډون وکړئ. ډېر مننه.